زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو په دې خبره زمونږ ستاسو ایمان او کامل یقین دی چې یو ورځ را روانه ده چې هغې ته ورځ د قیامت وایي او دغه ورځ د قیامت دا منل دا زمونږ په محکمو ایمانیاتو کې ده او محکم ایمان به ستا په دې باندې وي چې او یو ورځ زمونږ او ستاسو د حساب او د کتاب دپاره را روانه چې د قیامت ورځ ده دا به په دې زړه کې محکم یقین ساتي او وهابګل جي صاحب څنګه به ساتي لکه څنګه چې ته وې الله یو دی الله یو دی ستا په دې کامل یقین دی څنګه چې دا وې چې جناب محمد رسول الله د الله رسول او پیغمبر دی او تا په دا اقرار هم کړی دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله څنګه دا وې چې قرآن عظیم الشان د الله د طرف د یو محکم او یو جامع کتاب دی او زمونږ د هدایت لپاره راغلی دی اوس خو ستا په دې کې دا راشي چې الله نه منم د هر مسلمان یا د یو انسان یا رسول الله نه منم یا قرآن نه منم مونږ وایو په ټکي باندې کافر دغه شان به ایمان چې څنګه الله مني رسول الله مني او دا قرآن مني داسې به د قیامت ورځ هم مني چې او د قیامت یو ورځ شته زمونږ او ستاسو د حساب او د کتاب دپاره داسې به محکم مني نو زما عزتمندو دا ورځ په مونږ او تاسو را روانه ده او په نص د قرآن باندې ثابته ده بیا دا ورځ ډېره سخته ورځ ده ډېره عظیمه ورځ ده ولې هغه سخوالي هغه لویوالي قرآن او حدیث چې وګورئ د انسان په دې بدن ویښتو درېږي لکه قرآن مجید کې دا خبره ده په نص د قرآن ثابته ده چې دغه ورځ به 50,000 کاله وي 50,000 سال 50,000 په دې خولې باندې یادېږي 50 کاله زه نه یادوم 500 کاله نه یادوم 50,000 کاله دا په نص د قرآن ثابته ده نو عظیم او سخت ورځ ده په دغه ورځ به زمونږ او ستاسو حساب او کتاب کېږي او زمونږ او ستاسو به د الله په جنات کې ودرېږو بیا دا ورځ انتهایی سخته ده څومره سخته ده دا خو مستقل موضوع ده زما دا موضوع دا نن نه ده خو هسې دا لږ ذهن کې واچوئ چې دا سخوالي راته ځکه بیانو چې یو سخت او خطرناک ځای ته خلک وښیي نو ته وې دلته مو بچ کېږم څنګه د بچاوي هغه صورت ګورو نو زه راته نن د دغې سختۍ ورځ د بچاولو به موږ څنګه بچ کېږو د هغې باره کې راته خبره کوم نو د قیامت ورځ سخته ده یو ځای کې الله وایي څومره سخته ده نو بعضې وخت چې یو سخت ځای موږ زندګۍ کې راشي وهابګل جي صاحب نو زمونږ دا رنګ تک زیړ شي رنګ تک زیړ شي دا ویښته را باندې ودرېږي سترګې مبقې روځي دنیا کې چې موږ دا سخت ځای وینو اسیم د قیامت دا ورځ چې راغله دا به څنګه سختۍ نو الله په قرآن کې وایي دومره سخته ده چې یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر دی وایي دومره سخته ده چې د بوډا نه به الله ماشوم جوړ بوډا نه به الله ماشوم جوړ یو ځای کې الله دا وایي بل ځای کې الله وایي دا خو ډېر ځایونو کې خبرې دي خو دا راته زه ستاسو د ذهن مطابق اسانه خبره کوم ويوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ودا سر وسدا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت دا بچی خاصم انسان ته ګران او بیا مور او پلار ته ډیر ګران او بیا مور ته ډیر ګران او بیا چې هغه وخت چې دا کله ولدا مور په ورکی نو تاسو کې اکثر مرګري دا د بچو خاوندان دي د مور وسره څومره مینې وي دا سروز ده چې هغه سخوالي به دومره سخت وي چې ماشوم له مور په ورکی دا مور به د ځان د ماشوم وګوري
دا قرآن کې دی ګورئ. او دومره به په دې یو بلې ښځې باندې داسې یره راشي چې د څلورو د پنځو میاشتو د شپږو میاشتو ماشوم به د دې نه لاندې چې دا حملداره وي پرېګننټ وي وبه غورځېږي. وترى الناس سکارا، ته به دا خلک ویني چې دا جوړې په بېهوشۍ کې دي. الله وي وما هم بسکارا، دا بېهوشي نه ده، ولکن دا ورځ ډېره سخته ده. مالا صبره ته بس په آخره کې به دا خبره په دې باندې ختمه کړم چې یو ځای کې الله وایي ویوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته و بنیه. ما خو تاته وی مور ډېره په بچي باندې مینه ده، وی مور به د زوی نه منډې وي، زوی د مور نه منډې وي، پلار به د لور نه منډې وي، لور به د پلار نه منډه وي، خاون به د ښځې نه منډه وي، ښځه به د خاون نه منډه وي. لکل امرئ منهم یومئذ، خدایه ما سره به څه کېږي؟ بس دې فکر به هر انسان وړي چې خدایه ما سره به څه کېږي. نو زما عزتمندو وروڼو، د قیامت ډېره عظیمه او ډېره سخته ورځ ده. د دقې سختې ورځې دپاره دې دنیا کې مونږ او تاسو پیدا شوي چې دا ورځ په مونږ اسانه شي. او د دې لپاره تاسو نن دې جومات ته هم راغلي، د الله حکم هم منلی دی چې یاره په دغه ورځ دا عظیمه ورځ الله په ما اسانه کړي. نو زما عزتمندو وروڼو، مونږ به ټول د الله رب العالمین دربار ته به سترګې نیولې او دا به کوو چې خدایه پاکه زمونږه مل شي. الله ته به م سترګې داسې د قرآن شریف کې الله وایي سترګې به م بقې داسې نیولې وي. الله ته به د انسانانو دا سترګې دا بقه نیولې وي چې خدایه پاکه ما سره به څه کېږي. اوس د دقې دپاره تاسو جومات ته راغلي یې، الله هم منلی دی، د الله رسول هم منلی دی. نو ګوره د دې د بچاوي یو طریقه دا ده، یو طریقه چې الله قرآن شریف کې طریقې بیان کړي، تاسو هغه خپلې خبرې ته لږ راولم. د دې د وجې تاسو زه دا لاره سموم چې دا لاره سمه شي، نو بیا که سړی روان وي. وی ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. وی چا چې د الله او د الله د رسول تابعداري وکړه فقد فاز فوزا عظیما، وی دې ډېرې عظیمې کامیابۍ ته ورسېده، دې ډېرې لویې کامیابۍ ته ورسېده. نو ګویا وروڼو ما ته وګورئ، د دقې ورځې د کامیابۍ دپاره لوی څیز دا دی چې موږ د الله او د الله د رسول تابعداري وکړو، د الله او د الله د رسول خبره ومنو، د الله او د الله د رسول په احکاماتو باندې عمل وکړو. فقد فاز فوزا عظیما، ته په یو ډېر عظیم او په یو ډېر لوی کامیابۍ ته ورسېږې. نو د دې لپاره به لګیا یو، اعمال به کوو. اوس مختلف قسمه اعمال دي، تاسو شروع کړي دي، سار مونځ نه شروع دي، سار مؤذن اذان وکړي، ته بیا مانځله راشي، بیا د مونږ نه پس خپل هغه ذکر و اذکار د هغې نه پس هغه خپله مزدوري دا دې اوس بیا رالي مونځ له د الله احمد طرف نه چې کومه فریضه ده دا به ادا کې، مونځ چې دی ادا که بیا به لاړ شي خپلې مزدورۍ له، بیا به د مازدیګر اذان وشي. د الله او د الله د رسول په تابعدارۍ کې دقه کامیابي ده. نو د الله او د الله د رسول تابعداري به موږ کوو. اوس ډېر احکامات د الله د طرف نه هم فرض دي، د رسول الله د طرف نه قرآن کې هم راغلي دي، احادیث کې. هر یو عمل ته لګیا دي علما ښیي او په هغې موږ او تاسو عمل کوو چې چا عمل وکړو کامیاب دی. په دقې اعمالو کې نن ته یو بل عمل ښیم چې ډېر آسان دی، ډېر آسان دی او ډېر بهترین دی. ته وایې بهترین ولې؟ ثواب یې ډېر زیات، کامیابي یې ډېره لویه ده، مقام ته پې ته ډېر لوی رسې او عمل دې ډېر آسان عمل دی او انسان پې ډېرې لویې کامیابۍ ته رسي. دا ولې؟ د الله او د الله د رسول ته منې. نو د الله او د الله د رسول دقه موږ ته احکاماتو کې ښولي دي، ته پې عمل کې. ګوره زما عزتمندو وروڼو، په موږ او تاسو باندې احکامات ډېر فرض دي او په هغې کې مونځ دی. اوس د دې موږ انسان کمزور هم دی، په غفلت کې هم دی او د الله رب العالمین د طرف نه چې کوم احکامات دي به پې عمل کوي، نو دا انسان
په غفلت کې د غفلت دپاره یو اهم دغه مونځ دی، دا مونځ دی. نو د دې مونځ دپاره د بللو دپاره یو ندا ده چې موږ ورته اذان وایو. نو چې اذان وشي نو د هر سړي په زړه کې او سوچ کې دا راشي چې الله اذان وشي، راځي چې د الله رب العالمین د طرف نه یو حکم دی چې مونځ دا موږ ادا کړو. نو دا اذانونه تاسو موږ ټول اورو. اذان تاسو وورئ. اوس د اذان خو کېږي تاسو یې اورئ، بانګ ورته موږ پښتو کې ورته موږ بانګ وایو، عربۍ کې ورته اذان وایي. اوس د اذان تاسو ټول اورئ، موږ یې اورو. خو د دې اذان د الله په جناب کې کم مقام دی خو په خپل ځای دی، او په هغې ما مخکې جمعه کې بیان هم کړی دی. خو د دې اذان چې دا مؤذن وکړي، د دې اذان نه پس په نص د حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو دعا ثابته ده، یو دعا ثابته ده. لږو مرګورو ته یاد ده او ډېرو ته یاد نه وي، او که چاته یاد هم ده نو هغه ته غفلت مظاهره وکړي، هغه د ناراستۍ مظاهره وکړي او د هغې بانګ نه پس هغه دعا ونه وایي. زما عزتمن درونو دقه دعا باره کې راته نن خبره کومه چې د اذان نه پس کومه دعا ده، د دې د الله په جناب کې کوم مقام دی، د دې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جناب کې کوم مقام دی، کومه مرتبه ده. نو زما عزتمن درونو کو تاسو نن دا مقام او مرتبه اورېده، نو کو زه راته د الله په ذات باندې قسم اخرمه، نو انشاءالله زه به په دې قسم کې اسدجانه حانس نیمه چې تاسو به بیا دغه 15 وخته کم اذان کېږي، دې ته به تاسو په تمه ناست یې چې خدای اذان به کله کېږي چې زه پسې دا دعا ووایم. د دې دعا د الله په جناب کې کم مقام دی، د دې دعا د الله په جناب کې کم مرتبه ده، او په دې دعا باندې انسان کم مقام او کم مرتبه ته رسي. موږ د دې نه په غفلت کې زموږ ته مولیان د دې خبرې نه کوو، څه تاسو امیان هم تپوس نه کوئ، پوښتنه نه کوئ، او په ورځ کې 15 ځله دا موقع زموږ لاس نه راځي او موږ زموږ د لاس نه دقه شی نه راځي، د غفلت د وجې، د ناراستۍ د وجې. نو زما عزتمن درونو تاسو ته هم ویم او زما دا بیان چې څوک اوري، د دقې دعا د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی، د دقې دعا د الله او د الله د رسول په جناب کې ډېره لویه مرتبه ده. ته به وایې څنګه؟ نو نن یې واوره زما عزتمن درونو، لومبې خو دا واورئ چې دا کم اذان موږ ته دا مؤذن کوي، د دې مؤذن د الله رب العالمین په جناب کې کم مقام دی او څومره ثواب د دې اذان دی، دا لومبې واورئ. د دې مؤذن چې دا مؤذن اذان کوي، د ده د الله په جناب کې کم مقام دی او کم مرتبه، په دې موږ مخکې بیان کړی. خو زما د خبرې مختصر راته دا ویم، زما د خبرې مقصد دا دی چې تاسو د دعا ته زه جوړوم چې دعا څومره د الله په جناب کې مقام او مرتبه ده. لومبې خو تاسو دا واورئ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا کم اذان موږ کوو، وایي کو د دې د فضیلت ته څوک خبر شو، لومبې دا لږ واورئ، نو بیا زه هغه ناروستو خبره به تاسو له بیا خوند هم درکوي. په دغې دعا باندې به بیا تاسو دوام هم کوئ، او دا دعا به بیا چې د چا زده نه وي هغه به وایي چې زده یې کړمه. لومبې د دې دا دغه واورئ، کوم سړي چې اذان کوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، اصل لومبې دا حدیث وره چې کو د دې اذان د ثواب او د دې اذان د مقام او د دې د مرتبې او چېرې تاسو ته په حقیقت کې پته ولګېده چې دې څومره لوی شان دی، د دې څومره لوی مقام دی، نو دا ګورې رسول الله مبارک وي په مشکات مبارک کې حدیث دی، څنګه چې یو ښه شي تاسو ووینئ، بالفرض و تقدیر دا ویم څوک چې مالداران دي او د حج ته ځي، نو د حج د داخلو بعضې وخت داخلي محدود شي، نو بیا څه چل کوي؟ څه ده؟ قراندازي کوي، قراندازي کوي، وی قراندازۍ کې نوم راغی او رانغی، یا زموږ عام دغه کې هلکه دومره کسان بس 10 کسان به ځي او کسان 100 دي، نو بیا وی دا څه دي قراندازي به وکړو. نو ما ته وګورئ رسول الله مبارک وي خو ستا په دې زړه کې په حقیقت کې د اذان مقام او مرتبه کېناسته، وی په دې به ته مجبور شي چې بیا به خلک د اذان دپاره قراندازي کوي، چې اذان زه کوم او اذان زه کوم، قراندازي به خلک اچوي.
دا قسم په خدای رسول الله مبارک وي. دومره لوی ثواب، دومره لوی مقام او دومره لوی مرتبه لري. دویم نمبر وره او دا ډېر ښکلی فضیلت دی. وی کله چې دا مؤذن اذان کوي الله اکبر الله اکبر وغیره تر د اخره پورې دا لګا، نو دی خو د الله رب العالمین صدیق جان بلای بیانې کنه الله ډېر لوی دی، الله ډېر لوی دی. زه ګوی کوم چې اشهد ان لا اله الا الله، زه ګوی کوم چې الله یو دی، او دا ګوی کوم چې اشهد ان محمد رسول الله. دا ټول د الله د وحدانیت او د رسول الله مبارک د نبوت دا گواهیان ته ورکې. نو یې ثواب یې څومره دی؟ وایي چې دا څوک یې اوري، بالفرض مونږ انسانانو، دا انسانان کې اوري، خو دا پیریان یې اوري، خو دا ځمکې اوري، خو دا اسمان یې اوري، خو دا بوټي اوري. دا د حدیث و الفاظ دی، قسم په خدای، خو دا بوټي اوري، خو دا اونی اوري، خو دا زناوري اوري، حتی تر دې پورې رسول الله مبارک وي چې دا کاڼي اوري چې څومره د دا اذان کو دا حیوانات دي، کو دا جمادات دي، او کو دا حیوانات دي، زناور دي، اونی دي، بوټي دي چې په سپدي کائنات کې دي او دې د اذان کې او د اذان څوک اوري، دا ټول بوله د قیامت ورځ د ایمان گواهی ورکوي. ډېره لویه خبره ده. دا اونې او دا بوټې او دا غرونه او دا ځمکه او دا اسمان او دا پرندې او چرندې او درندې چې څوک یې اوري ستا د ایمان ګوي به د قیامت په ورځ ورکوي چې دا ایماندار. یرونو دا ډېر لوی فضیلت دی، قسم په خدای، دا الله په ذات مې قسمي چې د قیامت په ورځ اون راپاسي چې زه ګوي ورکوم چې دا مسلمان. دا ډېره لویه خبره ده. دا د مؤذن د اذان د برکت ده. دویم نمبر دا حدیث دی. دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ دا وخت داسې دی او دا ورځ داسې ده چې موږ به ټول د الله په جناب کې ودرېږو، نو ټولو نظرونه سرونه به ښکته وي. دا قرآن کې دي، نظرونه به ښکته وي، سرونه به ښکته وي. یاد ساتئ دا وورئ چې کوم سړی مؤذن دی رسول الله مبارک وي، دی به هسکه ګړی د قیامت په ورځ د الله په جنت کې ولاړ، سر به یې اوچت وي. دا رسول الله مبارک قسم په خدای په مشکات مبارک کې حدیث دی، به هسکه ګړی ولاړ. دریم نمبر دا وورئ او څلورم نمبر دا وورئ، څلورم نمبر دا چې کوم سړی اووه کاله اذان وکړي، دا په حدیث کې اووه کاله د اذان وکړه، اووه کاله اذان وکړه، د دې اووه کالو یا زیات یا کم، حدیث کې دا سم راغلي دي، اووه کاله یا د اووه کالو نه زیات یا کم وکړه، د ژوند روان دی او د اذان کوي. د دې اووه کالو د برکته د حدیث له ګوره په هغه دي چې د دې اووه کالو د برکته الله رب العالمین د دا سټ او دا ټول وجود په جهنم حرام. ډېر لوی مقام دی. دا مؤذن صاحب دا مقام وګټه، دا مؤذن صاحب دا مرتبه وګټله. اوس خو دا مؤذن صاحب وګټله. په ټول کلي کې زموږ دا جومات په والي، زموږ جومات کې تقریبا 3-3.5 کسان دا د وخت جمع له راځي او مؤذن صرف یو دی. اوس دا 3-3.5 کسان او په دې شوق کې دا جومات کې چې تاسو نن ټول څومره ناسې، ټول دا شوق دی چې دا موږ ته حاصل شي. شوق هم دی او که نه دی جواب لږ راکړئ، ټول شوق دی. نو دا خو صرف مؤذن صاحب بلال وګټه، دا خو پلانکي مولوي صاحب وګټه، دا خو زمونږ نه شو. نو څه وورئ که نه ماله د ده دا چې څومره ثواب دی او دا 15 حدیثه مې راته بیان کړل، دقه ثواب به ستاسو وي. څنګه به وي؟ نن یې زده کړئ، نن یې وورئ. ستا به داسې وي چې کله مؤذن اذان کوي نو لږ به چپ شي. موږ کې لوی غضب دا دی چې موږ خبر هم نه یو چې اذان وشو کو نه شو، ته به چپ شي. او چې چپ شي او مؤذن څه وایي ته هم واپسې هغه وایه. لکه مؤذن وي الله اکبر الله اکبر، ته هم وایه الله اکبر الله اکبر پټ ځان له. چې هغه وي اشهد ان لا اله الا الله 2 ځلې وي، ته هم وایه اشهد ان لا اله الا الله. چې هغه بیا وي اشهد ان محمد رسول الله، ته هم وایه اشهد ان محمد رسول الله. چې هغه کله بیا وي حي علی الصلاه،
نو دې کې به ته لږ شان ځان بدل کړي. اصل جان لږ شان به ځان بدل کړي چې هغه وایي حي علی الصلاة، نو ته به صرف دومره قدرې ووایې چې لا حول ولا قوة الا، وایي ټول لا حول الا بالله. هغه وایي حي علی الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله، بس صرف دا. بیا وی هغه وی حي علی الفلاح دو ځلې وی، تو پسې دو ځلې وایا لا حول ولا قوة الا بالله. بیا هغه وی الله اکبر الله اکبر، ته بیا وایا الله اکبر الله اکبر. هغه وی لا اله الا الله، تو وی لا اله الا الله. دا پنځه واړه صفته چې مې راته حدیث مې راته بیان کړل چې دا څومره د مؤذن ثواب شو، دومره پسې ستام شو ثواب. صرف په جواب ورکول ستا دپاره هم د قیامت په ورځ دا پرندې او چرندې د ایمان ګوی ورکوي. تب هم د قیامت په ورځ هسکه ګړی ولاړې، خو ته صرف جواب ورکړه. نو روح خبره ډېره زیاته اسانه شوه. نو چې کله د اذان خو دا ثواب شو. اوس د دې اذان نه پس چې دا زما دا نن کومه موضوع ده دا وره، د دې اذان نه پس بیا په نص د رسول الله مبارک د احادیثو دا خبره محکمه ثابته ده چې اذان نه پس بیا یو دعا ده، او دا اق دعا دا الله په جناب کې ډیر لوی مقام دی، ډیر لوی مرتبه دی، ډیر لوی شان لري. شان څومره لوی لري ما ته وګورئ. اوس ته د دعا غو کیفیت معنا او طریقې راته بیانوم، خو دومره به راته ووایم چې دا کومه طریقه راته زه بیان کوم او دا دې ووي، دا اذان جواب دې ورکړه، ورپسې دې بیا دا دعا ووي چې دا اوس ته کومه زه طریقه بیانوم. زما دې د خدای په ذات قسمي قسم لا باندې مرګورو بیان کړ، خدا ستاسو د ایمان د محکم کولو دپاره د دې خبرې په زړه کې د کېناستو دپاره دا راته خبره کوم چې واپسې دې دغه دعا وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو احادیثو په کتابونو کې راغلي دي چې د دغه دعا د وجه و رسول الله مبارک وي د قیامت په ورځ ستا دپاره شفاعت او سفارش په ما باندې لازم. اوهو ډېر لوی مقام دی. وجبت له شفاعت، ستا شفاعت او سفارش په ما لازم دی. د قیامت د ورځې سختي مې راته بیان کړه، خو رسول الله مبارک وي د دغې د برکت به شفاعت او سفارش په ما باندې لازم دی. اوس به ته څنګه چل کې د اذان جواب خو دې ورکړ اصل جانا، هغه وی لا تام وی لا اله، چې اذان وشو د اذان نه پس به اوس داسې چلو کې چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم به درود شریف وي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت. دغه د موږ دا درود وایه، دا په حدیثو کې داسې دا یاد کړئ. د موږ درود خو تعالی درځي، ورپسې به دا چلو کې چې یو دعا او ټولو د احادیثو کتابونو کې موجود ده. زه راته آسانه یادو چې تاسو ته به آسانه درځي. ته به څه ووایې د دغې درود شریف نه پس به ووایې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته. بس دې پورې حدیثو کې راغلی ده. انك لا تخلف الميعاد په حدیثو کې راغلی دي، ورپسې او بعض حدیثو کې راغلی ده او بعضو کې نه راغلی، او بعض کمزورو حدیثو کې ورزقنا شفاعته یوم القیامه دام راغلی. خو دغه کو ته ونیوي حدیثو کې اصل دغه چې راغلی دا چې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس دې پورې راغلی. نو دا دعا به ووایو. دا خو ورته یاده ده که نه؟ چاته یاده ده؟ لږ لاس اوچت کې شاباس. چاته چې یاده نه ده نن بیا یې ګورې یادوې. دا به ما سره په دې جومات کې کلکه وعده کوې. زه تاسو نه بعضې وخت وعدې والم، خو هغه وعدې داسې والم چې په هغې باندې تاسو ته اختیار دی چې کوم کړه او کوم نه کړه. خو نن چې رانه کومه وعده علم دا به نه کلکه علم دا به یادوې. شپږ اووه ټکي دي او کم مقام یې دی، کومه مرتبه ده اوس ورته ویم. نو دا دعا دی واپسې ووي. بیا ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس یو بله خبره ثابته ده، هغه دا ده چې بیا ورپسې ووایه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دریم دې دا چلو کو. څلورم ورپسې بیا هم د رسول الله مبارک نه یو بل څیز ثابت او دا ډېر ناشنا څیزونه دي. رضیت بالله ربا، حدیثو کې تقدیم و تاخیر پکې تبدیل پکې داسې شته، خو دې بانک پسې چې کم دی هغه داسې چې رضیت بالله ربا
وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا وبالاسلام دینا. بس اوس په دې ترتیب باندې تا وې داسې په دې ترتیب باندې وې د دوالو جهانو مبارک سردار وې تا خو د اذان نه پس دا چلو کو خو د قیامت په ورځ ستا دپاره شفاعت دا په ما لازم ده د قیامت په ورځ به دې زه سپارش کوم انشاءالله دا به وایو که نه ډېر مزېداره درود شریف خو تاسو ته مقام پته لګي اوس یې لږه معنا ووایه ځان یې په مقصد پوهېږي د درود شریف خو تاسو ته پته لګي چې چا یو ځل په رسول الله مبارک باندې درود وي او بیا درود ابراهیمي الله اکبر دغه تاسو ته اکثر ویل چې والله بالله ثم تالله کو د درود ابراهیمي مثل درود په مخ د کائنات درودونه ډېر دي او ټول ثواب والا دي خو د دې درود عمره کامل ثواب والا بل درود نشته نو دا درود به ووایې ځکه چې رسول الله مبارک وایي چا په ما باندې یو ځل درود ووایي یو ځل درود نو د ده په عملنامه کې به الله رب العالمین په نص د حدیث دا خبره محکمه ساده چې لس قسمه ثوابونه الله ولیکي لس ثوابونه به ولیکي نو درود شریف بیا وایي اللهم رب او د دې معنا څه لږ ځان په معنا پرېږدي خیر دی معنا یې ډېره اعلی ده وی اللهم رب هذه الدعوة التامة اے د دې کامل دعوت ربا دعوت ما څه ورکړه مانځله راشئ که نه نو د دغه کامل دعوت ربا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة او هغه مونځ چې قایم او دایم دی او تا پې دا اقرار کړل چې زه به دا مونځ کوم او د رب د طرف ته دی دا هغه قائم کون کی منز مالکا ډیره لویه خبره ده اے د دې اوچت دعوت ربا اے د دې عظیم منز چې حکم دې کړی د دې ربا اوس څه چلو کا اوس یو ډیره عظیمه دعا تکې او هغه دعا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقام او د مرتبه د پاره کې څه وې آت محمد الوسیلة خدای محمد صلی الله علیه وسلم دا د وسیلې چې د جنت اعلی مقام دی او اعلی مرتبه ده خدای د هغې هغه توفیق ورکړي وله ورکړي یعنې آت محمد الوسیلة والفضیلة هغه فضیلت او هغه مقام وله ورکړي وبعثه مقاما محمود او خدای اغور کې ولا هغه مقام محمود چې تا ورسره کومه وعده کړې ده زما عزتمند ورونو دا ډیره عظیمه دعا ده ډیره مبارکه دعا ده خدایه ای د قایم کوونکي اللهم رب د دې دعوت چې د دې مونځ دپاره کم نه دو شو د دې ربه د مونځ ربه تا ته سوال کو چې محمد صلی الله علیه وسلم لا وسیلم ورکې فضیلتم ورکې او مقام محمود ورکې یو خبره ذهن کې یاد وساتئ یو خبره چې موږ دا خبره کوو که نه چې خدای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له دا ورکې زما او ستا د دې دعا رسول الله مبارک ته ضرورت نشته د دې ضرورت نشته د دې څه ضرورت دی زما او ستا د خبرې هغه الله ورکړي دي خدا ذات ته چې وایو نو دا زما او ستا دپاره د لوی مقام او د مرتبې خبره ده ما او تا پې الله مقام او مرتبې ته رسوي نور والله بالله ثم تالله چې رسول الله ته زما او ستا د دعاګانو هېڅ ضرورت نشته دا صرف زما او ستا د مقام او د مرتبې دپاره او د شفاعت د واجب کولو دپاره دا خبره ده نور هغه الله رسول یې د مقام ته رسول دا یاد ساته څه چې ته جوړ رسول الله مبارک ته زموږ د دعاګانو ضرورت نه ضرورت نشته ضرورت یې به وایا تاسو ته دی من ته ضرورت یې چاته دی یار جواب راکې که نو زه ته دومره چې ضرورت یې چاته دی من ته دی دا من ته دی دقې نو د دقې چې ته ولې دعا غواړې نو رسول الله مبارک په د دقې دعا د برکت څه چل اوس هغه وسیله او فضیلت په خپل ځای دی خو وخت د کمي د وجې ته زه ته مقام محمود څه شي دی خدای هغه وله ورکړي شفاعت کبرا د دې نه مراد دی شفاعت کبرا او شفاعت کبرا متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته وګورئ چې زما شفاعت کبرا به زما هر امتی ته رسي
عظیم شفاعت. اوس کوم دا شفاعت دی؟ رسول الله مبارک وی ما ته پته نه لګي چې دا به کوم مقام الله مال راکړي، دا به کوم مقام کې. دا چلو شو چې په حدیثو کې دا بخاری مبارک کې دا حدیث دی چې د قیامت په ورځ به الله رب العالمین ډیر په قهر حساب او کتاب بني کی. نو دا مشهور حدیث دی. زه حدیث دلته نه بیان کوم، مقصد تم راوړم. وی دا ټول خلق بچاله لاړ شي آدم علیه السلام. وی آدم علیه السلام ته وایي چې یا جنت ته ځو یا جهنم ته ځو، خو چې دا حساب کتاب شروع شي. زه هغه تفسیر کې د حدیث نه راځم، وخت دغه دی ما تاسو ته وخت را مخکې کړی دی. آدم علیه السلام ورته انی لست لذلک، زه نشم ویلی الله ما نه بعضې خبرې شوي زه نشم کولی، الله ته مخامخ کېدی نشم. آدم علیه السلام بیا به نوح علیه السلام ته راشي، نوح علیه السلام مو ورته خپل عذر وکړي چې انی لست لذلک، زه نشم کولی دا. بیا به ابراهیم علیه السلام له راشي، حدیث کې د قسم په خدای بخاري کې دی، هغه وایي انی لست لذلک، زم دا کار نشم کولی. بیا به موسی علیه السلام له دا ټول خلق راشي، کلیم الله یې الله سره خبرې کړې دي، الله ته وایي چې حساب کتاب شروع کړي، وایي انی لست لذلک، زه نشم کولی دا کار. بیا به دا ټول خلق عیسی علیه السلام له راشي، عیسی علیه السلام ورته قسم په خدای رسول الله مبارک انی لست لذلک، زه نشم کولی، الله ته مخامخ کېدی نشم، ځکه ولا الله د زوی خلکو جوړ کړی. بهر کې چې دا ټول اتل زره قامه، 1,00,000 د سلیری زره پیغمبرانو دا امتیان دقه وخت کې دا ناکام شي چې چاله لاړ شو. عیسی علیه السلام ورته چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه، نو دا ټول خلق به راشي رسول الله مبارک، او رسول الله مبارک ته به وایي چې الله ته وایي چې حساب کتاب شروع کړي. الله اکبر. د حدیثو دا الفاظ دي چې ټول پیغمبران وایي انی لست لذلک، زه دا کار نشم کولی. ټول پیغمبران ورته رسول الله ورته انها لها، بالکل زبر دا کار کوم او الله ته حساب کتاب شروع. نو رسول الله مبارک پر راشي، الله رب العالمین ته سجده ولګي د 9 ورځو مطابق، زموږ د دنیا د 9 ورځو مطابق، او وی هغه کلمات او صفات به د الله یاد کوم چې دی وخت ما ته نه دی یاد، اب الله ما ته هغه وخت یاد. نو بیا به الله رب العالمین حساب کتاب شروع کی. نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې حکم به زمای کوم به زه وایا، اوس چې تسوي هغه به کېږي، شفاعت کبرا کوا. نو د اول امتی نه راواله مسلمان تر د اخیری امتی چې اخیری امتی دی مسلمان دی او ګناهګار دی، د دې ټولو د پاره به رسول الله مبارک د الله په جناب کې شفاعت کی، او دقه ته شفاعت کبرا وي. خدای دې کې مونږ ټول راولي او پاغینون به فرصت کې دې راولي. نو ته الله ته وې آت محمد الوسیله والفضل وبعثه مقاما محمود، دغه مقام محمود، دغه شفاعت کبرا دی چې خدای هغه ولا ورکړي. وعدته تا سره وعده کړی دی یا الله. نو بعض روایت کې وسره دا لفظ ده چې انک لا تخلف الميعاد، خدای ته د وعده خلاف ورزي نه کوي. نو اسې وایم چې ته 15 واړه وخت دا دعا وې، دا دعا وې، نو ته په خپل زړه کې سوچ وکړه او دا سپارش کې الله رب العالمین ته چې خدای پاکه زه خدا دعا وخت چې د شفاعت کبرا کې ما الله راولي. نو یو رشوه، نو میاش کې 13 ورځې شو، نو چې په میاش کې 13 ورځې شو، په 15 کې ولا ضرب ورکا، څه شو تیمور دی لګا فاروق جان رحمت شه، په میاش کې ولا ضرب ورکا، نو چې 15 له په میاش کې ضرب ورکې نو 5% او 15 نو څه شو 150 زله خو ته په میاش کې لګیای. بیا ورپسې کال یاد کا، بیا 2، بیا 3، بیا 10، بیا دا تاسو وینئ چې ستاسو 60 کالو 30 کالو 40 کالو دا ټول هر ورځ ته الله تعالی لګیای. قسم دې چې دا دعا ته کې یو ورځ به دا دعا الله قبول کړي، او خدای دا دعا زموږ قبول کړي، دا به دې باندې خاطر الله تعالی ورکړي. نو زما عزت مند ورونو دوی مقام او لوی مرتبه لري د دغه اذان چې دغه وسیله الله رب العالمین ته پیش کی، مقام محمود او شفاعت کبرا د الله رب العالمین. زما عزت مند ورونو د دې دعا خامخا اهتمام کړئ، ډیر زیات مقام او فضیلت والا ده. دا یاد کړئ درود شریف تاسو له ټولو نه درځي، ورپسې دا دعا ده، او ورپسې کو دی اوه ثواب شته، کو دی ګناګار په نه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله یا عبده ورسوله، او بیا دا رضیت بالله ربا وبالاسلام دین،
حدیث کې خلاص ان شاء الله په دې باندې یو ځل بیان کوم دا دومره زبردست کلمه ده کنه او دومره لوی مقام والا کلمه په دې ورته بیان کوم خو ته مې رضیت بالله ربا زه په دې باندې راضي م چې رب الله زما رب دی زه په دې راضي ما الحمدلله وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبی ورنا بانک پسې دا دی وبمحمد مخکې وبمحمد صلی الله علیه وسلم او په دې باندې مرضی و چې محمد زما پیغمبر دی وبالاسلام دین او په دې مرضی و چې اسلام زما دین دی ګور یو دین خپل محکم را کړی اذان کې دا وبمحمد مخکې دی دا ځان نه پته او نور چې عام دا دعا کې نو بیا محمد صلی الله علیه وسلم دا خبر رضیت بالله ربا وبالاسلام دین او وبمحمد صلی الله علیه وسلم دا اذان نه علاوه درې ځله سار ویل درې ځله ماقام ویل د دې په فضیلت پر ته بیان کوم ان شاء الله وایند جمعه شو کو بل جمعه شو خو د دې دا دغه نو چې دا دی وی نو رسول الله مبارک وي تا دا درې کلمې درې دوا دی وی درود دی وی او دا دی وی زما د پاره دا لازم شو چې د قیامت پر ورځ زستا شفاعت نو دا به ان شاء الله وایو کنه دا به یو مهرباني کوي بیا دویم نمبر بدا چلو کې چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی مونږ اهتمام نکو چې دا اذان او دا اقامت پورې کوم د منځ کې وخت دی زموږ په عام جماعتونو کې وهبل دي صاحب اذان او دا منځ 15 منټه وي د ماسپخینه د مازیګر د ماښام او د ماسپخین ساري غالب دی نو چې اذان وشنو د اذان نه پس پته کینی مونږ دا شیزونه مونږ کې نشته اذان نه پس پکینی او دین پس بیا د رسول الله مبارک نه پس دعاګانې ثابت او دام رسول الله مبارک وی دا بالکل په مشکات مبارک کې حدیث او د حدیث په نور کتابونو کې چې دا اذان او د اقامت درمیان څومره دعاګانې دي الله ټول دعاګانې قبل بالکل یې قبل من کې دا شی نشته زمونږ د پښتنورونو کې زمونږ تاسو د الله رب العالمین ټول حرمین مبارکین ته بوله امین وایا الله دې زمونږ استاد د ټولو د حج او د عمرې سعادتونه نصیب او بیت الله تعالی یا مسجد نبی تعالی دا د عرب ما دوی صفت نه او د عظیم صفت دی چې دا اذان نه پس تر د مونږ پورې ټول الله سوچ کړی دعاګانې دا حدیثو کې ثابت دی موږ د دې خبرونه نه یو خبر موږ بل هرڅه خبرې وکړو قسم دې دومره عظیم وخت په مخ د کائنات کې بل نشته کوم چې د اذان او د مونږ ترمنځ کوم وخت زرپا وخت یو 10 منټه مخکې ځه دعاګانې کوه 2 رکعاته نفل دې وکړه د هغې نه پس دعاګانې کوه او د دعاګانو د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی نو الله رب العالمین خبرې او دنه ته په دعا دا د حدیث وره دا وره سجان ډېر ناشنا او ډېر عظیمه خبره ده او تاسو به ډېر خوشاله شئ او ان شاء الله پرې دې به امنا چې دا په حدیثو کې ثابته ده چې کله اذان وشي نو نور دعاګانې کوي دا اذان نه پس یو دعا ده اسانه ده اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره ډیر اسانه ده اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره وهي تقول اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره دا صرف درې ځله چې چوي ما ته وګورئ اذان نه پس د دعا وي دعا نه پس کې نه سه د خپل دعاګانې کولې دا دعا دې پکې اذان نه پس وي دا باقاعده په حدیثو کې راغلي دي د دې د برکت به الله سلور انعام درکړي دا اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره سلور انعام به الله درکړي ور دا انعامونه ور ډیر ناشنا انعامونه دي لومبي انعام بداوي چې دنیا نه خدا خلق روان دي موږ به یو ځل دنیا نه بزو کنه وای ټیکټ خو نه دی د پوله اگشتې خامخا به د دنیا نه یو ځل خدا خبره یاد ساته چې دا اذان نه پس دا درې ځله دا دعا وي کنه نو دا د رسول الله مبارک نه ثابته ده چې په مهلک بیماری باندې الله نه ولي په لا علاج بیماری باندې مري لا علاج مرض بر باندې ناراضي وای 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 خدای دې د دې امتحان نو ساتي بعضی وخت داسې لا علاج مرضونه زمونږ په دې معاشره کې د بعضې خلکو دي وایي دوا وتکوه نو دوا وتکوه څه مطلب چې د دنیا نه لاړ شي بس مړ شي لا علاج مرض وي کینسر وي ایډز وي نور لا علاج مرضونه بدن خراب شي یاد ساته چې د اذان نه پس دی چې اللهم اني اسالک العفو والعافيه في الدنيا والاخره رسول الله مبارک وي په لا علاج مرض باندې مري لا علاج مرض بر باندې نه راځي
لومبی دا وره. دویم نمبر به دا د دې دعا فضیلت دا وي چې ګناه اسم خطرناکه ده، خدای دې موږ ټول د ګناه نه وساتي. خو د دې دعا د برکته به د الله رب العالمین د خفیه د ځان له ګناه نه الله ساتي. دا ډېره خطرناکه. زه خو دلته نه ستاسو مخې ته نو موبایل نشم راغشتی، دویم ته خلک ډېر داسې ګناهونه دي موږ یې کوو چې خلک ویني زر ګناه ځان پټ دا کې خلکو دا وجه. خو یاد ساته چې د اذان نه پس دا دعا وکړه الله رب العالمین به دې د پټي ګناه نه ساتي. دا رسول الله مبارک وایي د پټي ګناه نه به ساتلی شي. څومره آسان او د پټي او چې د ګناهونو نه بچ شو یو ورځ په دې دنیا نه تګ دی فقط فاز فوزا عظیما. ګناه نه بچ شي بس ته کامیابي. نو دویم نمبر فضیلت دا دی چې د ګناه نه به الله رب العالمین بچ کړي. او دریم نمبر واره دریم دام واره چې دا دعا وې نو دریم نمبر فضیلت دا دی چې د کمی پوری دی جون وی په نس د حدیثو دا خبره ثابته ده چې الله به د ظالم نه بچ کړي. ظلم بر باندې څوک هم نه کوي، د ظالم نه به بچ. یا دا ډېره لویه خبره. نن سبا خو دا ظالمانو ګوره د خپل عزت د وجې د خپل ناموس د وجې د خپل وطن د وجې به تنګ شي، وطن به پرېږدي. خو دا یاد ساته چې د اذان نه پس دی اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة وي. قسم په خدای د مرګه پورې به الله د ظلم نه بلې بچ کړي. ظالم بر باندې الله چرته مسلط کړي. دریم نمبر دا. او څلورم نمبر دا وره دا د علیه السلام نه ثابته ده چې کوم سړی د اذان نه پس اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة وي بغیر محنت به ولا الله رزق ورکړي او فراخ رزق به ورکړي. بغیر محنت څه مطلب؟ محنت خدای تاسو ټول کوي او کې به خامخا به محنت کې. د حدیث مقصد دا دی چې ستا محنت به لږ وي او رزق به دې زیات وي. ستا محنت به لږ وي رزق به دې زیات وي. قسم په خدای د حدیثونو ثابت. یا زما عزت مندرو دا عظیم سلور مقصد کې به صرف د دې لپاره چې اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة د دې د برکته به دا سلور دې الله رب العالمین ده. نو زما عزت مندرونو د دې پوره اهتمام وکړئ. د دې تاسو ته موږ ټول ته فایده ده. دا خامخا وایې چې د اذان نه پس د دعا دا دعاګانې وایي فایده ډېره زیاته ده. او د دعا نه پس دا دعا او نور دعاګانې کوه الله رب العالمین الله رب العالمین ده. خدای پاک دې موږ او تاسو ټول توفیق راکړي. یو خبره به ذاکرې کومه چې دا اذان وشي که نه نو په حدیثو کې دا ثابته خبره ده چې د اذان نه پس کوم دا لاس اوچتول دي دا حدیثو کې نشته. دا که دعا به داسې وي بغیر لاسه دی دا حدیثو کې بغیر لاسه دی. او که چې اوچت کړ نو زموږ علما وایي بیا چې څه ممانعت یې نشته. خو بهتره دا ده چې کوم د رسول الله مبارک نه ثابته ده بس دا وایي. نو دا دعا ورپسې وایي او دا پټه وایي. دا په لوسپیکرو کې مو وایي، دا پټه وایي ځان سره په لوسپیکر د بانګو بیا ورپسې لګي. دا دعاګانې لوسپیکر نه ثابتې نه. یا ورپسې دا خلک بعضې خلک لا اله الا الله لا دا حدیث کې نشته. هغه کار به کې چې کوم ته رسول الله مبارک وایي. ټیک ته لا اله الا الله ډېر لوی مقام لري، ډېره لویه مرتبه لري، ډېره عظیمه کلمه ده. خو موږ او تاسو څه شي د ټولو نه اوچت څه شي د اتباع د دین. اوس بالفرض داسې تاسو ته وایم دا مونځ اوس موږ کوو نو د دې الحمد په ځای درود شریف ډېر لوی مقام لري. دا ولې نه وایي؟ یا چې په دې اتحیاتو کینو نو د دې درود شریف په ځای دا الحمدلله ولې نه وایو؟ خو ډېر لوی مقام لري. ما بیرته بیانونه کړي نه په ولاړه موږ ته رسول الله مبارک الحمدلله ولې ده په سجده کې راته سبحان ربي الاعلى ولې ده په اتحیاتو کینو نو اتحیات راته ولې دقه شان رسول الله مبارک دا دعا د اذان نه پس کلمه ډېره لوی مقام لري. خو د اذان نه پس یې موږ ته دا دعا کوو. دا دعا به وایي. نو دا شیزونه ویزونه شته بدعات رسوماتو نه ځان ساتئ. نور به د دې دعا انشاءالله اهتمام کوئ به انشاءالله که نه. څوک وایي چې نن به ما سره کلکه دا وعده کوي چې دا دعا به موږ یادو. څوک کوي لاس اوچت کې قسم په خدای د دنیا او د آخرت په ادم ده والله العظیم د دنیا او د آخرت په ادم ده. انشاءالله یادوي به که نه لاس اوچت کې چې دا دعا به موږ د مونږ نه پس چې د اذان نه پس کومه دعا ده دا به یادو او بلې جمعې نه بیا دا اورو موږ ګورئ. تاسو خو ما نه بیا پټېږئ خو پټېدل به نه وي اختره ګورئ. دا به رانه بلې جمعې له خامخا اورم. دا به انشاءالله دا وایي. زما مقصد دا نه دی چې تاسو شرمو.
زما مقصد دا دی قسم په خدای ډېر لوی مقام ته پې راسئ ډېر لوی مرتبې ته پې راسئ ډېر لوی خیر له الله رب العالمین درکوي او د هغې نه پس یو اخري عمل لته بل خیر دا ستاسو لپاره چې دا زموږ د علماو نه ثابته ده او قسم په خدای په تجربه راته دا ثابتوم چې دا به داسې کېږي کله چې دا اذان نه پس جواب ورکړې جواب نه پس بیا دا دعا ووایې بیا پسې دا انی اسألک العفو والعافیة ده ووایې دا خو حدیثو کې دي خو زه راته د علماو د تجربې نه بل یو خبره کوم دا ځان سره یاد ساتئ چې کم کس اذان پس یو ځل د حج او د عمرې یو تلبیه ده چې هغې ته وایي لبیک الله ټول وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک دا د دې اذان پس یو ځل ووایي قسم په خدای الله به د حج او عمرې بیت الله له بولي دا یو بله ناشنا خبره وه بلکل حج او عمرې له بقا مقاضي چې د اذان نه پس خو دا د علماو نه ګورې ثابته ده حدیثو کې دا نشته دا د علماو د تجربې خبره ده نو د اذان نه پس یو ځل تلبیه ووایه فاروق جانا نه ان شاء الله زه راته قسم کوم چې خدای پاک به د حج او عمرې نه بولي الله دې موږ ټولو له توفیق راکړي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي زموږ ګناهونه معاف کړي د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي او د دې دعا موږ او ټولو له چې څومره زموږ اورېدونکي دي الله توفیق ور نصیب کړي الله د دې عظیم نعمت موږ له توفیق را نصیب کړي خدای د دې نه موږ مه محرومه او د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي د پنځو واړو اذانو جواب ورکړي او صرف یو د خطبې د اذان چې دی د خطبې د دې جواب به نه ورکړي دا به زړه کې ورکړي او دا به زړه کې دعا وای او نور د دې پنځو واړو وختو به وای الله دې د دواړو جهانو خیر نصیب کړي څومره دعاګانې چې چا موږ ته ویلي دعاګانو لپاره الله د ټولو دعاګانې قبول کړي څومره بیماران دي الله دې ټولو له صحت ورکړي څومره مردگان د علی اسلام وفات دي الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي خصوصا زمونږ د دې مندڼي یو ډېر عظیم ښکلی عالم او یو عظیم شاعر او یو عظیم نعتخوان او موږ سره د جماعت سره مولانا صاحب سره ټول د علماو سره ډېره مینه وه مولانا قاری حافظ عبدالسلام صاحب ابوالورس شهید شوی دی دعا ورته وکړئ الله د هغه درجات بلند کړي او الله وله د هغې جهان لوی خوشحالۍ ورکړي زموږ استاد څومره مردګان وفات دي الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر